بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار الملک ډسټرکټ الیکشن کمشنر تورغر د تورغر عوامو ته نیغ په نیغه مخاطب یم چې مونږ 313 انتخابي فهرستونه د تورغر په 46 ډسپلی سنټرو کې د عوامو د معاینې لپاره اویزان کړي دي او د هغې ډسپلی سنټر انچارج چې دی نو د هغه د مقامي سکول ټیچر دی. تاسو دا مونږ د تیر شوي 21 مئی نه د روان 19 جون پورې به دغلته کې اویزانې. تاسو مهرباني وکړئ لاړ شئ خپل او د خپل خاندان ووټونه چک کړئ. که چېرې ستاسو او ستاسو د خاندان ووټونه اندراج نه شوی نو تاسو هلته کې مختلف قسمه فارمونه چې هغه فارم 15 د اندراج دپاره دی او د ووټ د منتقلۍ دپاره دی، فارم 16 چې دی هغه د اعتراض او د اخراج دپاره دی او فارم 17 چې دی دا د ووټ د پتې د تصحیح دپاره دی، د کوایب د تصحیح دپاره دی. تاسو لاړ شئ خپل او د خپل خاندان ووټونه وڅارئ. که فرض که نه درج نو هغه درج کړئ. د دې علاوه په دغه انتخابي فهرستونو کې تاسو داسې ووټونه هم چک کړئ چې هغه کسان وفات شوي یا د بل ځای او د هغه ځای اوسېدونکي نه وي نو تاسو په هغې باندې اعتراض وکړئ او د هغې دپاره فارم 16 ډک کړئ او په هغې باندې اعتراض وکړئ. په یاد ساتئ د ووټ اندراج چې دی دا د شناختي کارت په شناختي کارت کې دوه پتې پرماننټ اډرس او ټمپرري اډرس دا په دغه دوه پتو باندې کېږي، په تړ اډرس باندې اندراج نشي کېدی. 8300 چې دی نو دا الیکشن کمیشن اکټیویټ کړی دی. نو تاسو مهرباني وکړئ تاسو که خپل ووټ څارل غواړئ نو په 8300 باندې خپل شناختي کارت نمبر سینډ کړئ. تاسو ته به ستاسو د ووټ متعلق ټول قواعد چې دي هغه به ستاسو په موبایل باندې راشي او تاسو ته به اندازه ولګي چې یاره ستاسو ووټ په کوم ځای کې درج دی، آیا په صحیح ځای کې درج دی یا په غلط ځای کې درج دی. نو ووټ دا یو طاقت دی او د روان الیکشن دپاره خپل ووټ په صحیح ځای کې اندراج وکړئ او دا طاقت استعمال کړئ. نو د ووټ اندراج سبا نه بلکې نن وکړئ. والسلام.